زما عزتمند ورونو څوک هم چې زما دا پیغام اوري هغې ټولو ته یو ضروري خبره عرض کول غواړم. اوس بیا الیکشن دی او په دې الیکشن کې مختلفو پارټو والا خپل امیدواران ودرولي او ټولو دوستانو ته وایم چې څوک کومې پارټۍ سره تعلق لري، خاص یو پارټۍ والا ته نه، ټولو دوستانو ته خپلو وروڼو ته دا دي چې اغیار په ډېر لوی سوچ کې د دین خلاف لګیا دي او سازشونه کوي، په مختلفو طریقو د دین خلاف سازشونه کوي، د علماو خلاف، د پټکو خلاف، د مدرسو خلاف، د نیکانو خلاف، د پردې خلاف، د حیا خلاف، د زنانو د ستر خلاف لګیا دي او سازشونه شروع دي. هواګانې راخورئ په دې ملک د پیسو په زور باندې، د مدرسو خلاف یو غلط پروپیګنډ اوازونه او د علماو خلاف، او هغوی پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا کې ډېر په کامیابۍ روان یو. په مدرسو خلک په مدرسې د خلکو سوچ کې بدنامې کړي، ملا او طالب هم د خلکو سوچ کې بدنام کړه، د پردې او د نکاح اهمیت هم ختم کړه. په دې الیکشن کې ټول ملګري علماو له او بالخصوص د جمعیت علماء اسلام ملګرو له وټ په دې سوچ ورکړي چې اغیارو ته دا پیغام ملو شي چې نه الحمدلله زموږ دین جمدی دی، الناس علماو پسې او د پټکي پسې او د پیغمبر په سنتو پسې او په حیا او په پردې پسې کلک ولاړ دي. بس دقه یوه خبره په ذهن کې واچوي، دا پیغام زما ټول ملګري واورئ او چې کوم ځای کې هم د جمعیت علماء اسلام امیدوار ولاړ دی نو کوشش وکړئ زنانه وي او